داسې ده چې کله په مثانه کې زخم وي یا انفیکشن وي یا جراثیم وي پکې یا چې تاسو ورته مایکروب وایي مایکروب وي پکې، نو د دې شاته مختلف وجې زموږ سره کیدلی شي. بعض اوقات کې بعضې خلکو ته یو ټي آی وشي، یعنې یورینري ټریک انفیکشن، چې کله زموږ په مثانه کې یا زموږ په ګرده کې یا د ګردو نه په راوتي پایپونو کې په کوم ځای کې انفیکشن وي، نو هغې ته موږ زخم وشي، انفیکشن وشي، نو هغې ته موږ یو ټي آی وایو. او یو ټي آی عموما دا د بیکټیریا په وجه باندې کیدلی شي یا کډني سټون په وجه باندې هم کیدلی شي، چې کله په ګرده کې ګیټه وي د هغې د وجې نه هم کیدلی شي. یا دا کوم مایکروب یا جراثیم چې تاسو وایئ دا زموږ سره په ګنوریا کې هم کیدلی شي، او دا زموږ سره په ایس ټي آی سیکشوال ټرانسمیټډ انفیکشن چې وي په هغې کې هم کیدلی شي. مختلف وجې کیدلی شي. که چېرې یو ټي آی وي نو په یو ټي آی باندې مخکې مو ویډیو زموږ په پروفایل کې موجود اپلوډ شته یم. بیا هم چند دواین تاسو ته ښیم چې په یو ټي آی کې دا بهترین کار کوي. چې کوم نارینهو ته هم دا مسلې وي نو په نارینه او زنانو دواړو کې دا استعمالېدلی شي. د ټول نه پیله میډیسن په سکرین برته ښکاري کینترس 30، چې چا په مثانه کې یا په ګرده کې زخم وي او د هغې نه نو راځي او میچازې ورسره سوځي، نو کینترس 30 بالکل بهترین میډیسن دی. 5 قطرې 3 ټایمه استعمالولی شي. دویم میډیسن دی زموږ سره په دې کنډیشن کې مرکار 30، د هغې هم 5 قطرې 3 ټایمه تاسو استعمالولی شي، ډېره زیاته فایده ورکوي. دریم میډیسن درته ښودلی شم په دې کنډیشن کې توجه 30، دا پکې هم ډېر ښکلی کار کوي. اکثره هغې خلکو ته ډېره فایده ورکوي چې کومو خلکو ته د ګنوریا په وجې باندې انفیکشن شوی په کې کار کوي. څلورم میډیسن زموږ سره په دې کنډیشن کې کار کوي میډورینیم 30، د هغې هم 5 قطرې 3 ټایمه تاسو استعمالولی شي. چونکې دا نو سوډز دی، د دې استعمال تاسو د ډاکټر د مشورې نه بغیر مه کوئ، ځکه چې کوم ایکسپرټ هومیوپیتھک ډاکټر وي نو به تاسو ته د دې سجیشن کوي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.